فلسطین مسلمانانو باندې کوم ظلم دی وخت کې روان دی او اسرائیل او صهیوني طاقتونو فلسطین بالکل داسې تباہ او برباد کو د هغې میندې خویندې بچي شهیدان کو ټول امت مسلمه ته موږ سوال کوو ټولې دنیا عالمي نړۍ ته سوال کوو چې خدای او رسول ته وګورئ بل سیاستونه بل تجارتونه یو طرف ته کېدئ خو تاسو د انسانیت علمبرداران یئ او تاسو د اعلی اخلاقو د کردار خبره یورپ او امریکا او اقوام متحده او یونیو او عرب لیگ او دا ټول اسلامي دنیا او پاکستان افغانستان عالم اسلام عرب عجم کوي نو بیا اسرائیل ته د دې سبق وښایي او مولانا تقي عثماني چې کومه فتوا ورکړې وه چې په اسرائیل باندې په اسرائیل کشمیر د مسلمانانو مظلومانو د ازادۍ دپاره په هندوستان په ظالمانو په دارالعلوم سخت وخت رالو نو تاسو د صوبه سرحد پښتنو ډېر په اسان طریقې سره د جامع دارالعلوم حقاني امدادونه وکړل مستقبل کې امداد دارالعلوم حقانیه لوی د تعمیراتو منصوبه لري په دې کې لوی موږ وایو چې هاسټلې وي عظیم الشان هاسټلې او مختلف تعلیمي شعبې په دې کې جوړې شي نو هغه سلسله به تاسو نه بندوئ هغه امدادونه به جامع دارالعلوم حقانیه چې دیوبند ثاني دی او ټول عالم اسلام ورته په فخر او په عزت او په محبت ګوري او نن د دې جامع الحمدلله فیوزات په ټول عالم کې خواره دي موږ غواړو چې زموږ ملک پاکستان دا دارالعلوم حقاني د پاکستان سره پاکستانی قوم سره ډیر زیات محبت لري موږ غواړو چې پاکستان کې امن وي استقرار وي استحکام وي معیشت مضبوط وي ریاست مضبوط وي سرحدات مضبوط وي په دې پاکستان کې دي خون خرابه نه وي وینې ځینې تلیږي هر انسان دې خوشحاله وي او په ترتیب باندې د انسان ژوند روان وي نن زه موجوده حکمرانانو ته او د دې ملک نظام چلونکي خلکو ته وایم چې انتخابات په احسن طریقې سره سرته ورسوئ چې په هغې کې عزت دانلۍ شوبه نه وي ځکه چې مخکې پاکستان د داسې مسایلو سره به خدای مخه چېرته مخامخ نه شي چې د دې معیشت بیخي بیکاره شي خلک ډېر زیات غربت طرف ته روان دي دا خو د مدارسو شکریه ادا کوئ د خانقاهونو درګاهونو د جوماتونو د دې محدثینو د دې معلمینو د دې مبلغینو چې خلک غریبانه د غربت نه باوجود دین طرف ته راوستي دي کني کو دا د بیراروۍ شکار وي نو دی به قتل و قتال کولې د نشو منشیاتو بازارونه به ګرم وي او د دولت د ګټلو به ټولې حرامې لارې خلکو د غیر قانوني اختیارولې دا د دین د قال الله او د قال رسول برکت دی د علماء برکت دی د اسلام د چاونیانو د اسلامي مراکزو برکت دی چې نن دا خلک په اعتدال کې دي او د علماو په منبر و محراب نه آواز اوري بهرحال زه د دې ټولې مجموعې شکریه کوم د حضرت محتمم صاحب او د محدثین کرام زه وایم چې زړه مې غواړي چې د ټولو نمونه والم ټول مې ډېر مې پکې اساتذه کرام او پیران مشایخ ناست دي دي خو زمونږ د مولانا عبدالحق صاحب او د مولانا سمیع الحق صاحب مولانا انور الحق صاحب د جناب الحاج مولانا اظهار الحق صاحب د جناب الحاج پروفیسر محمود الحق صاحب دا غي ټول الوادونه هم ناست دي خاندانونه هم د مولانا عبدالحق خانواده ټوله ناسته ده زه دې صاحبزادګانو نوجوانانو هم شکریه ادا کوم چې ډېر په آسان طریقې سره د دارالعلوم حقاني خدمت کې پیش دي د علماو طلباو اساتذاو او د عوام الناس سره الحمدلله پوره رابطه ده زه دغه یو اپیل کوم د عوام نه په آخر کې چې د قائد جمعیت مولانا سمیع الحق شهید جماعت هم جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا سمیع الحق شهید جماعت په صوبه سرحد بلوچستان سندھ پنجاب کې ځای په ځای ولاړ دی دا د هغه د شهادت سوال دی دا د هغې د وینو سوال دی هغه په مینه او د حقانیت په نوم باندې چې کوم ولاړ دي ډېر اسلامي تحریکونه ډېر اسلامي پارټۍ جماعتونه ولاړ دي بې وطن مخلصه خلک ولاړ دي په هغې کې انتخاب ډېر په آسان طریقې سره وکړئ چې غلط خلک غلط قیادت بیا په پارلیمان کې په پاکستان کې رانشي او خدای مکه دا ملک د کرپشن بیا یو ځل شکار نشي او بیا آینده موږ د IMF ته قرضو دپاره ولاړ یو نو زمونږ د علماء کرامو چې کوم د مولانا سمیع الحق شهید د جماعت سره نسبت دی یو عظیم د شهادت نسبت دی د هغه انتخابي نشان چې دی اندر پایه ده سیړي ورته وایي
اندر پایا پارسنگ ورته مونږ وایو تاسو پر ضرور په خپل عوامو په خپل علاقو کې د هغې نمایندګانو چې حقانیان الحمدلله ټول ولاړ دي د هغه یې مرسته وکوئ د نور اسلامي جماعتونو تحریکونو او د پارټو د لیډرانو مرسته وکوئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله وصحبه اجمعین او د انتخاباتو نه پس نفرتونه ختم کړئ انتخاباتو په میز کې نفرتونه ګالی ګلوچ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت کار نه دی زه اخر کې یو قرارداد تاسو باندې پیش کوم چې د